أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی تاسو نعمتی اللتی نعمت زما آغا، نعمتی اللتی نعمتون زما آغا، انعمت علیکم چما انعام کرد علیکم پتا سمانے، وَأَوْفُوا وفاو کئی تاسو برابر والے کئی تاسو بعہدی پوعدو زما سرا، اوفی زب وفاوکم بعہدکم پوعدی ستاسو مانے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او تاسو خاص زمانو یری گئی۔ شاعت آیاتونو کے اللہ فرمائل والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اہل کتاب بداوی، یہودیانو بداوی چې موږ د یعقوب علیہ السلام اولاد یو، انو موږ سره دا وعده شوی دا موږ به جنت ته ځو۔ الله ورته وایي نه، که هر څوک د کفر وکړه او د الله د آیاتونو تکذیب کوي او دی به همیشه جهنم کې پاتې کیږي۔ اوس یا بنی اسرائیل اذکروا سره خطاب کوي بنی اسرائیل ته، او د دې ځای نه والے پورا د دویمې سپارې د دویمې رکو پورې دا ټول بیان خطاب بنی اسرائیل ته دی، د هغوی خبائث، د هغوی نه شکایتونه، د هغوی حماقت، دا ټول به ذکر کوي۔ دی آیات کې ورته الله فرمایي چې و بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، تاسو زما انعامات را یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کړي دي۔ د دنیا څومره اقوام چې دي، په هغه اقوامو کې د ټول نه لوی د احسان او د انعام معامله د الله تعالی بنی اسرائیل سره کړې وه۔ اکثر انبیاء کرام دا په بنی اسرائیلو کې راغلي دي، حتی چې څلور مشهور کتابونه په هغې کې 3 کتابونه دا په بنی اسرائیلو باندې نازل دي، تورات، انجیل، زبور۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دا 3 واړه بنی اسرائیلو نه دي۔ دارنګې دنیوي اعتبار سره په هم الله ډېر انعامات کړي، اوس د الله د نعمتونو صله دا پکار وه چې دی د الله د انعاماتو د نعمتونو په بدل کې د الله عبادت کو، د الله یره کوله، خو دی بل واړې ته واوړېدل۔ الله ورته تاسو وفاو کوئ بعهدي، په وعدو زما وعده به رستو راځي چې وإذا أخذ الله، الله دینا وعده واغسته لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة وآمنتم برسولي، الله ورته دا کارونه به کوئ، زه به وفا وکړم په وعدې ستاسو باندې، دنیا کې به دله مقام و مرتبه درکړي او آخرت کې هم۔ نن موږ هم امت مسلمه موږ چې الله سره کومې وعدې کړي دي په عالم ازل کې، په عالم د لعمان په کنده کې د لست بربکم، یا نور وعدې قرآن مجید په ذریعه که امت په هغې باندې عمل شروع کړ، د الله امداد، د الله نعمتونه هغه متوجه شي۔ نن چې امت مسلمه دومره مظلوم دی، مقهور دی، مسلمانان جاړي،
اصل کې منګه د الله تعالی د احکامونو لري تلیو د الله امداد چرته نه دتلې خو منګه خراب شویو و ایایا فرحبون الله وی تاسو خاص زمانه یریږي و آمنو ایمان راړی بما په هغه باندې په هغه کتاب باندې انزل تجه ما نازل کړی دی مصدقن بدی حال کې تصدیق کوونکی دی موافق ته لما دا غسیدن معکم چې تاسو سره دي ولا تکونوا تاسو مکه گئی اول کافرن اول ډله کافر به پاغه ایمانی ولا تشترو تاسو مالی بیااتی په آیاتونو زما په پټولو د آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا عوض لګ و ایای فتقون او خاص زمانه یریږي و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم الله ورته تاسو ایمان راړی په کتاب باندې په کلام باندې په قران مجید باندې چې ما نازل کړی دی مصدقا د تصدیق کوونکی دی د هغه سیزونو چې تاسو ګورا قران مجید داسې خبره نه کوي چې د بنی اسرائیل په تورات او په انجیل کې یو خبره د قران مجید دغه مخالفت کړي نه نه الله چې کومه خبره ده دلته ما خبره کوي یا مصدقا په معنا د موافقن دی د موافق دی د هغه سيزونو محکوم چې تاسو سره دي په سلورو سيزونو کې دا اصولیات تی تمام آسمانی کتابونه شرایع دا یو شانتی دي دا الله توحید او د انبیاء د رسالت اثبات او د کتب سماویه او د آسمانی کتابونو حقانیت او د بعض بعد الموت د مرګ نه پس ژوند دا په هر کتاب کې یو شانتی ذکر دي د دې اصول یو دي الله وی استاد په کتاب کې کوم اصول له خو دې کوم دي ولا تكونوا اول کاوال کتابو تاسو اول مخاطبین تاسو به کافران کیږئ مچ د الله کتاب باندې کافران شي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا الله وی تاسو زما په آیاتونو باندې پیسې مالی معنا سو بکتمان آیاتی آل کتاب با آیاتونه پټول هغه به مسله پټولا سپینه مسله به نه وي مالدار سړی به چراغ هغه د پاره به بل شانته مسله وا غریب سړی به چراغ هغه د پاره به بل شانته مسله وا الله وی داسې مکوي او ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا عوض لګو عوض نه مراد قلیل نه مراد نو الله دې زمونږ استاد محترم مرکز منور محتر کی ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه ودی فرمایل مثال به و یو لیوانیو چې چاته تاسو کو یو لوی حوض نو توی الکه دی حوض کې سوب بو کیو بدی لیوانیو ته جواب کی وای بوکا بوکا بویا کبوکا د حوض مرین پدې کې یو بوکا وبدي کبوکا د دې پنی ماینه دو بوکی دی په انا ډاکټر صاحب بوي وای قلیل قلیل بویا قلیل چا قلیل له د الله قلیل له او د الله د قلیل دار جو حدیث کې راځي چې دا ټول دنیا دا د سرو زرو ډکه شي د الله په نظمانه د دې قیمت د مجد وزر مرم نه دی نو معنا دا ده کدا ټول دنیا د سرو زرو ډکه شي او دا درکې او تا نه یو غلطه فیصله علی نو بالکل سیوا دا خلق نی الله دې زموږ تاسو حفاظت وکي دا خلق دا حکومت دا خلق دا سیاسيان دای به تاسو راضی تاسو ربډېره خوږی پسته خبرې کوي طالب هدیه هم در کوي لفافه هم در کوي کار بدلم کوي خدای بدا تا نه مطالبه کوي دا وتا نه غواړي چې د دې په باره کې تخواګه الفاظ وایا زموږ استاد سے بوي د لوګي مړ شي
مالګې سره ډوډۍ وخورئ، مرچکي سره وخورئ، خو خبردار دا متجویز مساجد د قرآن دیگرا. حافظ سے وہی حافظانے خرورندی شولے خوشباش ولے دا متجویز مساجد د قرآن دیگرا. حافظا رنگو سا او کلندر گردا، خو ګوره دا قرآن د دنیا د پاره دام مه جوړوه چې په دې باندې ته دنیا راټوله کې. تا ته به هر څوک راځي، خو ته به خپل د استعنا جام دا به نه غورځې. وایي نادانا ته د لیونو د زوره څه خبرې، هر کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري. چې تا ځان کلندر کو فقیر دی که دا لوی باچاهان وزیران دا به ته د مچ وزر هم نه ښکاري. کوي به دا غي خپله دنیا ده. دنیا څه شی دی؟ رسول الله وایي الدنیا دارو من لا دار له. دنیا خو د هغه سړي کور دی چې په آخرت کې کور نشته دی. ومال من لا مال له، او دا د هغه سړي مال دی چې په دنیا کې مال نشته دی. ولها جمع من لا عقل له، او دنیا خو هغه سړی را جمع کوي چې د هغه عقل نی. بدوره تعالی په کار ده. بابا عبدالرحمن وایي د دلبرو صدقې لره غواړم، هسې نه چې د دنیا پسې زهیر شم. بدوره غواړه چې په الله په نیکانو بندګانو لګې. بابا عبدالرحمن وایي چا چې کړي دي دنیا پسې اسری دي، د هغې په سر پرتې خاورې ایري دي. ورشه که نه لوی مالداران اوس د ښځو د لاندې پراته دي. څه شو؟ چا چې کړي دي دنیا پسې اسری دي، د هغې په سر پرتې خاورې ایري دي. او نادانان به د دنیا باندې نازیږي، او دانایانو ته دا واړه مسخرې دي. او چې بې د خدایه کړي وی مینه هغه خلک، نارینه یې واړه خره زنانه خري دي. بابا عبدالرحمن په کلکه پتوه لګوي. ښه الله دې موږ د دین او ساتي، خدای دې موږ اخلاص سره د دین کار نصیب کی، او الله دې موږ ته استغنا راکړي. ښه احتیاج ګوره د ساده مشرانو به وي، وایي جمع به نه کې، تمه به نه کې، منع به نه کې. جمع به نه کې چې راغونډې، تمه به نه کې چې یو سړی به مال سره کوي، او منع به نه کې چې چا سره اړو قبول کا دعا ورته وکړه. دا سنت دي. خو دا وایم چې په انتظار چې اوس به راړي، اوس به راړي. نه نه نه، نظر په خدای ساته چې په الله دې نظر یې که نه، بیا به هر څه کېږي. چې په الله دې نظر په انسان باندې نظر شي. زموږ یو مشر دی، نو ما ته وایي چرې داسې به نه کې. یو سړی راشي هغه تا ته وایي دا ټول جومات زه جوړوم، هم دا به نه وایي چې یاره دی به یې کوي. نه نه نه، بس یو شخصیت سره سیز مت تاړه، بیا د انسان د خدای نه نظر لري شي. په دا خو د الله شان دی، نه په ما احسان دی، نه په تا احسان دی، نه د چا نه خدای د دین کار علي به پکې کوي کار. او دا دنیا دا نظام چلیږي، د دین دا کارونه به چلیږي، موږ بنیو نظام به چلیږي. الله دې موږ د مداهنت چاپلوسو نه وساتي، او خدای دې موږ د دنیا د محبت نه وساتي. الله ولا تلبسوا الحق مګړ وډوي تاسو حق بالباطل په باطل سره، وتکتم الحق او چې پټوي تاسو حق وانتم تعلمون، حال لري تاسو پوهیږئ چې دا ډېر لوی عظیم جرم دی. ګوره صاحبه علي کتاب به حق او باطل یو بل سره ګډ مټ کړل. حق او د باطل د ګډ مټ کولو دوه طریقې دي، او د پټولې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې خولې ته د تعالی چولې د حق خبره نه کوي. نو چې ته حق خبره نه کوي نو خلکو ته به پته څنګه لګي؟ موږ ډېرې داسې مسلې دي. ګوره دا خلک په منبر کینی بیان کوي،
سو مسلې دي کنه دا ډیر وضاحت سره نه بیانېږي. یو د ګیري مسله، ولی د ګیري مسله خلک ځکه نه کوي چې اکثر ورته چټیان ناست وي، بیا هغوی خفه کېږي، مقتدیان خفه کېږي، زر کته کېږي. دویمه د جهاد مسله نه کوي. که د جهاد مسله کې نو اشنایان دي اوچتوي، هغوی درته ناست دي. او دریمه مسله د سیاست مسله نه کوي، وایي سیاست خو په جماعت کې کفر دی. یا لکه ته چې وایې چې کانت نبي علیه السلام به وایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، په بني اسرائیلو کې به انبیاء کرامو سیاست کو چې یو پیغمبر به لړ بل به راغی. ته چې وایې داود علیه السلام خلیفه و، ته چې وایې رسول الله جنډه ولګول امیر المؤمنین شو، ته چې وایې ابوبکر صدیق صاحب خلافت کو، ته چې وایې حضرت عمر صاحب خلافت کو، ته چې وایې حضرت عثمان غنی خلافت کو، ته چې وایې حضرت علی صاحب خلافت کو. او د دغه ټیم نه والې شپږ نیم سوه کاله پورې په امت مسلمه کې علما و دیندارو خلافت او حکومت کو. دا هغوی بېدیني کوله، دا هغوی دنیاداري کوله، دا هغوی کرسای ګټله. نو ته ولې د مقتدیانو نه او د مریدانو نه او تا ته چې څوک ډالۍ درکوي د هغوی نه دومره متاثر یې چې د سیاست نوم په خوله باندې راوستل دا خلک بد ګڼي. دقه وجه ده چې د عوامو په ذهن کې هم دا سیس پروت دی چې دا سیاست دا خو یو ګنده میدان دی، دا خو یو جرم دی، دا خو دنیاداري ده. د هغې وجه دا وشوه چې کله د خلکو دا ذهنیت جوړ شو، په موږ باندې حکمرانان هغه خلک رالل چې هغه ټول چټیان دي، د اودس طریقه ولا نه ورځي، د مونځ په طریقه باندې نه پوهېږي، د قرآن او د حدیث ته بې خبره، صرف په خوږو خبرو خو نه کېږي. ګوره کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انتخاب وخت راغی، امیر المؤمنین یې جوړه، رسول الله دنیا نه لړ، خلیفه به څوک جوړو؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېده. وایي چې کله د امامت صغرا خبره رااله نو پاغې کې نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق مخکې کړو په امامت کبرا کې. اوس چې د امامت صغرا خبره راځي، د حکومت خبره راځي، نو موږ به بل سړی مخکې کوو. نو حضرت عمر صاحب دا فیصله وکړه چې په حکومت به هغه سړی مخکې کېږي چې کم سړی دی په مسلمان الله اکبر کوي، مونځ دله درکوي. او دا شپږ نیم سوه کاله تاسو د امت مسلمه تاریخ وګورئ، په هغې کې به چې کم امیر المؤمنین و خلیفه و د جمعې مونځ به هم هغه کو، د اختر مونځ به هم هغه کو، د امامتۍ به هم کولې، قضا به هم هغه کوله. دا اصل دینو، دا اصل دینو. خو لکه دا خلک ځکه نه وایي. اوس زه درته مسله شروع کوم، دې کې به یو ملګری ابه یوې پاټۍ والی نو هغه ماله خیال ساتي، بل ملګری به ابه بلې پاټۍ والی به ماله خیال ساتي. نو هر سړی پوهېږي. اوس چې ته ورته حق مسله شروع کړې او د حق اسلامي نظام او د ریاست خبره جوړې خو لازمه خبره هغه وایي چې دی د مولا خبره کوي، نو بیا تعالی هغه خیال ساتي؟ نو نه دی ساتي که نه. د داسې انسان نه او دې انسان له غواړو بیا د دین کار په کار نه دی چې د ده دومره کوچ نظري چې دی وایي زه حق خبره وکړم، ماله به دا خلک خفه شي، ماله به خیال نه ساتي. بیا د دین کار څه لکې؟ د دین کار چې کې تاکہ دو خبرې لازمې په کار دي. یو تاکہ استغنا په کار ده چې په چا د اړو پروا نه، او په تاکہ ذاتي خپله سخا په کار ده چې ته په بلو لګې، هله به د تا نه خدای د دین کار علي ښه. او چې کم انسان کې استغنا وي او ده کې سخا وي، نو دله الله تعالی یو دریم څیز ورکړي چې هغې ته شجاعت او بهادري وي، دی به په چا پروا نه ساتي. او چې تا کې استغنا ني او تا کې سخا ني، سوال نه پیدا کېږي چې تا کې بهادري راشي او ته سپینه خبره وکړې، ته به دنګ دنګ کې، د هغې سره تړلې خبرې دي. الله وایي ولا او دویم حق پسې پټېږي، دویم حق پټېږي په بدعاتو سره. بدعت نی بدعت اوس رسول الله یو کار یو شانتې کړی دی او دی د هغې خلاف روان دی. اوس دا هغه حق او باطل ګډوډ کول دي، او په دې ګوره دا بدعت دومره ناکاره څیز دی. یو سړی دلته په جومات کې په منبر کېناست، 100 بوتلې شراب یې وڅښلې، علما وایي دا دومره ناکاره نه دی.
خو چې یو سړی بدعت کوي انو بدعت پیژنې کړه نبی علیہ السلام د طریقو خلاف روان دی یو کار کوي او د هغه عبادت غړي وای دا د شراب اسکول نام ناکاره دی وجه دا ده چې شرابي چې شراب سکي کنه نو دا غړي چې دا ګناه ده بدعتي چې بدعت کوي دغه هغه عبادت غړي نو دته توبه نو باسي اس استاد ته خیال تاسو چې د قران مجید دا درس کوي نو تاسو چرته دا ویلي چې خدای موږ دا درس کو موږ ته بخنه او ډېر لوی غلط کار نه شو چا دا ویلي دي ولی نو وای تاسو دا درس عبادت غنئ کنه نه عبادت نه سوکتوبی نو باسي نو بدعتي یو عمل کوي هغه عبادت غني او دې د هغه دغه نه توبه نو باسي او هغه نیک عمل غني نو د دین شکل په دې معنی بدلیږي لہذا خپل کوشش دا پکار دی چې مونږه عین په هغه طریقه باندې روان شو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده خدایا وای موږ نه هغه کارواله خدای چې ته په راضي کېږي موږ نه هغه کارواله چې ستا حبیب په راضي کېږي ستا د حبیب طریقه وي بل نه او دې د پاره د په هوا باندې نه کېږي ته رسول الله احادیث قتل پکار دي سنت قتل پکار دي نو خانه دلته د حدیث او تعلیم کو شروع شي نو خلک صادر وسنډي زی کله فضائل او اعمال تعلیم کیږي زی انا دا داسې خو ټولې ته پته نه لګي وانتم تعلمون واقیموا الصلاه الله وی مسقائم کوي واتوا الزکات زکات ور کوي ورکو رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نا الله وی مسقائم کوي او زکات ور کوي او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو وسیوا تاقیم الصلاه لوی بیان دی په امت کې دی وخت کې د دې مسلې ډېر لوی زور پکار دی دا نور خبرې پرې دی کوشش دا وکړي چې 100% خلک دا مزګزار شي نه بانګ وای په بعضی کورونو کې ټول قرب الماضی مزنه کوي او نبی علیہ السلام وای د کافر او د مسلمان په میاس کې فرق دار دی چې مسلمان موږ کوي او کافر موږ نه کوي بل حدیث کې رسول الله وایي چې کم سړی دې چې دنو موږ نه کوي د حشر به حامان او پیرغون سره کیږي یو لوی امام تیر د امام تاج الدین سبکی رحمت الله علیه هغه لیکلی دي وایي که یو سړی راغی او زه قاضي وې یعنی زه جج وې او ما ته دا کیس دایر کو چې دا پلان کې چې کوم دی د موز نه کړي د بالماضی کوي د زما حق وي یعنی د هغه موز نه کول په موز کول کې زما حق دی او چې د موز نه کوي نو مال نقصان را کوي نو که زه قاضي نو دا کیس به ما قبلو پاره به ما حکم کو طالبان وته دا ولې جی مانن سار منګه پنځمه درجه کې یو کتاب د آثار السنن وته وي ما کې نن حدیث وی انو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حدیث کې راځي صحابه کرامو با چې مسکو نه چا تحیات د بکین اصل غیب السلام علی جبريل السلام علی میکائیل السلام علی الله په جبرائیل دی سلامی په میکائیل دی سلامی په الله دی سلامی رسول الله دې دا سم وایي بلکې وایي السلام علیکا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین چې سلام دې په منګو د الله تعالی په نیکانو بندګانو ټولو باندې نو هغه حدیث کې راځي چې دا با هر هغه بنده تورسی هر هغه نیک بنده ته من فی السماوات والفی الارض چې پزماکه پاسمانونو کې دی نو چې یو سړی مسکی انو دې په مسکی دا دعا کوي نو دا دعا چې ده کنه انو دا چې ده نو هغه اثر چاته رسی دا چې ده نو هر مؤمن بنده ته دا دعا ده نو اوس چې کوم سړی بالمازه دی د مؤمن بنده هغه حق وکونو ناغه شاګردانو تویم دغه وجه ده
چې کله دې مسکي نو دغه مؤمنانو ته دعا کوي، نو چې دې بالماضي کوي نو هغه خلک سکړل هغه د دعا نه محروم کړل. ان مسکوي او زکات ورکوي بدني عبادت، په زکات به ځان له خبره کوم ورکو مع الراکین، مسکوي سره د رکوع کوونکو. ګوره جماعت سره مسکوي. د شیطان یو لویه دوکه ده، ډېر خلک یې په دې دوکه کړي دي. سیوا اول مزله کوي چې مسکوي انو بیا مسجد کې نه کوي، ځان له کوي، نه ځان له نه د جماعت سره مز د هغې. ګوره نبي علیه السلام یو ځل فرمایل سار مسکیو رسول الله وی زماړه غواړي چې زه امامتی ته بل څوک ور مخکې کم، او کومو خلکو چې کورونو کې مسکړی د ورشم دا کورونو ته اور ورته کم. ور رسول الله هغه شخصیت ته څومره شفیق ته په څومره رحم نرم دله دی رسول الله، سره د باوجود د هغې نه کور کې مسکول او د جماعت مز پرې ښودل دا دومره خطرناک دي. الله دې موږ د جماعت د مز قدردان وګرځي. هغه خو جمع ته لاړه، خو لکه اول کوشش دا پکار دی ځان به جمع لرا رسي، دا دنه جمع زیولې دنه جمع زیولې دله دا غوږ بدی ول غواړي دا جمع دنه ولې لاړه او کنه ان شاء الله. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زما انعمت علیکم چې ما کړو په تاسو باندې، واوفوا وفاو کئی بعهدی په وعدو زما سره، اوفي زبا وفاو کوم بعهدکم په وعدو تاسو باندې، وإیایا خاص زمانه فرحبون او یریږئ، وآمنو ایمان راړي بما پاغه باندې انزلت چې ما نازل کړی دی، مصدقن بدی حال کې چې موافق تل ما دا غسیزنو ما کوم چې تاسو سره دی، ولا تکونو تاسو مکیږئ اول کافرن اول کافران بی پدې معنی، ولا تجترو تاسو مالی بآیات په پټولو د آیاتونو زما ثمنن قلیل عوض لګ، وإیایا فتقون خاص زمانه یریږئ، ولا تلبسوا الحق مګډوډوي حق لره بالباطل په باطل سره، وتکتموا الحق مپټوي حق لره، وانتم تعلمون حال لا تاسو پوهیږئ چې دا لوی جرم دی، واقیموا الصلاة مسقایم کوي، وآتوا الزکاة زکات ورکوي، ورکعوا رکوع کوي مارګاکعين سره د رکوع کوونکو نه. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي، الله زموږ په حال رحم وکړي، کریم خدای تقصیرات معاف کړي، الله قابل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي، الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي، د نبی علیہ السلام د مبارک لاسم د حوض کوثر وب نصیب کړي، حرمین شریفین ته بار بار د حاضرۍ توفیق راکړي، زموږ د درد څومره مشورکا دي الله ټولو ته ډېرې خوشحالی ورکړي، څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي، څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچوي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي، الله څومره زنانه دي تی دیندار او پاکبازې ولري، الله در شیخ صاحب ته کامل صحت ورکړي، الله عمر کې برکت واچي، الله د هغوی په عمر باندې الله د دې مرکز تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه عروج ته ورسي. دعا وکړئ زموږ یو شاګرد یو ملګری زموږ د شاه منصور د مدرسې د دوره حدیث طالب علم نن وفات شوی دی، الله تعالی دې کامل مغفرت نصیب کړي، الله دې مرکز منوره معطر کړي، د سحر د پاسېدو نه والې در دې وخته پورې موږ چې څومره اعمال کړي دي الله دې ورته قبولیت ورکړي او الله دې ورته دغه ټولو ثواب ورسوي، الله زموږ د ټولو نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن الحكيم.